وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو روز سوال کړی دی چې کسټم د مال په باره کې، نو کسټم چې کوم مال باندې لیلام ولګوي یا د کسټم بعضې کسان هغه خرڅوي، نو د هغې اخیستل ناروا دي. هغه واجب الرد دی، هغه به اصلي مالکانو ته واپس کېږي. د هغې خرڅول هم ناروا دي او اخیستل هم ناروا دي. سوال کړی دی د جمعې په ورځ باندې سپینه جوړه اچول د دې څه خاص فضیلت دی؟ نه، د سپینې جوړې فضیلت عام دی په هر وخت کې. نبی علیه الصلاة والسلام فرمای چې تاسو سپین لباس اغوندئ او مړو ته کفن هم په سپین لباس کې ورکوئ. مړي ته که سړی په بله کپړه کې کفن ورکوي نو هم جایز دی، خو بهتر سپین دی. دغه شان نورې جامې اغوستل دا هم جایز دي، نور رنګونه، خو بهتره دا ده چې سپین لباس سړی استعمال کړي. بیا که بعضې رنګونه نوري، خو زیات سپین پکار دی. او یو بل سوال یې کړی دی چې وایي موږ داسې اورېدلی دي چې د جمعې په شپه یا د جمعې په ورځ باندې څوک درود وایي، نبی علیه السلام یې په خپله اوري، دا دروغ دی. بلکې حدیث مبارک داسې دی، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من صلى علی عند قبری سمعته ومن صلى علی نائیا ابلغته. څوک چې ما باندې د روضې سره خوا کې درود وایي، نو نبی علیه السلام فرمایي زه په خپله اورم. او چې څوک په ما باندې د لرې نه درود وایي، نو ما ته را رسولی کېږي، یعنی ملائک را رسوي. دا دروغ دي چې د جمعې په شپه یا د جمعې په ورځ څوک وایي درود، نو نبی علیه السلام یې په خپله اوري. یو بلو د دم په باره کې خبره کړې ده چې یو کس دم کوي او هغه ته سړي ورځي د دم دپاره، یا زنانه دم کوي او هغې ته زنانه ورځي. 40 ورځې لمونځ نه قبلېږي. 40 ورځې لمونځ ولې نه قبلېږي؟ دم خو جایز دی. نبی علیه الصلاة والسلام دم کړی دی، صحابه کرامو کړی دی، او په صحیح احادیثو باندې ثابت دی، او څوک د دې نه منکر هم نشته دی. د ټول امت اتفاق دی په دې باندې دم دا بل اتفاق جایز دی او سنت طریقه ده. او پاتې شو یو دغه دی، د پالګر دی. پالګر ته ورتلل چې زما پال وګوره، زما قسمت معلوم که. نو نبی علیہ السلام فرمایي من اتا کاهنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد. څوک چې یو کاهن او پالګر ته راغی او هغه څه ویلي ده په یقین وکړه، نو دا سړی کافرانه عمل کې مبتلا کېږي. او بعضې روایتونه معلومیږي چې تصدیق یې ونه کړي، هسې پالګر ته لاس ښایي، نو د هغه عبادت 40 ورځې نه قبلېږي. دا په تغلیظ او په سختۍ باندې حمل دی. مطلب دا دی چې کاهنانو او پالګرو خلکو ته مه ورځئ. نور دم دا جایز دی او په ډیرو احادیثو باندې ثابت دی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو روز سوال کړی دی، وایي ما چاته ځمکه ورکړې ده په نیمایي باندې، نو 400 منه غله شوې ده، په هغې کې 200 منه زما دي، نو تا باندې عشر لازم دی د 200 منو، او د 200 منو عشر په خپله په زمیندار باندې لازم دی.